دې ورځو کې تکبیرات، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. دا تکبیرات دا چې څنګه عشره شروع شي د نن شروع شوي دا تکبیرات شروع دي ته مطلق تکبیرات وای. مطلق څه معنی؟ چې عشره د ذوالحجې شروع شوه نو دا ورځې جوړېږي، څوارلس ورځې جوړېږي، ته به دا تکبیرات شروع کړي. لس ورځې دا دي او څلور بیا اخوا دي شاته. مطلق تکبیرات، په لاره کې تکبیرات، په ګاډي کې تکبیرات، بازار کې تکبیرات وایا، دکان کې تکبیرات، په مزل کې تکبیرات، د خلکو سره په ولاړه ناسته کې تکبیرات وایا، مطلق ارزه کې وایا. او چې کله د عرفې ورځ راغله د عرفې د سحر نه به بیا د منځونو پسې لازمي شروع شي، هغې ته مقید وای، د منځونو پسې به بیا شروع شي. نو د دې ورځو عمل تکبیرات ډېر وایي. عبدالله ابن عمر، ابو هریره رضی الله عنهما بازار ته به وتل، سودا به یې نه اغوستله، خرید و فروخت به یې نه کو، هیڅ به هم نه راوړل، هیڅ به هم نه خرڅول. بازار کې به ګرځېدل، دکانداران دي په غفلت کې به ناست وو، دوی به ورتېرېدل او به ویل الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. خلکو ته برایات شو، خلکو به هم شروع. دا یو سنت عمل دی. په دې عربي ملکونو کې په ګاڼو باندې لوډ سپیکرې تړلي او دا تکبیرات پکې شروع وي. ولې؟ مسلمانه چې تا ته رایاد شي، ما ته رایاد شي او د تکبیر اجر واوره په دې ورځو کې. رسول الله علیه السلام فرمایي ما اهل محل قط ولا كبر قط الا بشر. مسلمان چې وایي لا اله الا الله په دې ورځو کې، مسلمان چې وایي الله اکبر، د هر الله اکبر نه رستو د تزیره ملاویږي. صحابه کرام وایي بالجنه، د جنت زیره. رسول الله علیه السلام فرمایي نعم، د هر الله اکبر پسې دته اواز کیږي و مؤمنه ته جنت شو. الله اکبر، الله څومره لوی دا وخره نه ځای نشي. د شمار ورځې دي په تکبیراتو تېرو. کور ته ننوتو، زنانه دي، بچي دي، مسي دي، تکبیر یو ځل دوه ووایو چې خلکو ته رایاد شي. دسترخوان ته کینو، ډوډۍ کې انتظار دی، دا انتظار په ګپ شپ تیر نه کو، یو ځل تکبیرات پکې ووایو. په لاره کې تکبیرات، سورلی را سره کېناسته په ګاډي کې تکبیرات ووایو، ډرایور سره موږ کېناستو تکبیرات ووایو چې هغه ته رایاد شي.